الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 10. سکون یا جزم. دا نخه چې دا دیتا سکون یا جزم وای. په کم حرف باندې چې دا سکون یا جزم راشي هغه حرف ته ساکن وای. هغه حرف ته څه نوم وای؟ ساکن. دې ته په خوا خلقو غړندې وي. دا غړندې چې وي دا هم ټیکو غړندې باندې خلق ساوري تړي. نو دغه شانې د دې سکون کار دا دی چې دا حرف دی چې په کم حرف راشي دا حرف دی د مخکې حرف سره تړي. غړندې باندې ساوري تړل خلقو به ته غړندې وي او دلته ورته موږ سکون ویو. نو دا حرف چې د مخکې حرف سره ښي طرف ته ګاونډي حرف سره تړي. لکه مخکې چې مونږ کوم وی لکه حمزه باندې زبر با باندې زبر دا با ده. حمزه زبر با زبر څه جوړ شو؟ ابا ابا. دواړو اوازونه خو میلاوېده خو حروف د یو بل سره نه میلاوېده. او دا اوس چې مونږ کله دا حرف ساکن شي دا به نو بیا به د دیو اوازونه هم میلاویږي خو د اوازونو سره به دا حروف هم د یو بل سره میلاویږي. نو په کوم حرف باندې چې سکونی هغه حرف ته ساکن وای. ساکن حرف یوازې نه ویلی کېږي، ښي طرف ته ګاونډي متحرک حرف سره تړلی کېږي او په یو ځل ویلی کېږي. حمزه با زبر اب، حمزه با زیر اب، حمزه با پیش اوبا. دواړه حروف به داسې یو ځای ویلی کېږي. اوس بیا په دې حروفو کې یو کم دېرش حروف دي مونږ سره. په دې کې 14 حروف داسې دي چې په هغې کې آواز جاري کېږي. 15 حروف داسې دي چې په هغې کې آواز تنبیږي. 3 حروف داسې دي چې په هغې کې آواز بندیږي. چې کله 3 وړو کې آواز بند شي په یو کې بیا آواز سا او آواز دواړه بندي او په 2 کې آواز بندي خو سا جاري. او بقیه 15 حروف په دې یو کم درشو کې داسې پاتې کېږي چې په هغې کې نه په سختۍ سره آواز بندیږي او نه په نرمۍ سره آواز جاري کېږي. هغه به درمیانه درجې سره ویلی شي. اوس دلته دا مفردات ما تاسو ته په هغه ترتیب سره ولیکل. اول نمبر چې په کومو حروفو کې آواز جاري کېږي دا صفات دي. د دې پته وي کله به په صحیح طریقې سره لګي. نو په حروفو کې د آواز جاري کېدو یا د تنبیدو یا د بندیدو د دې پته وي هله په صحیح طریقې سره لګي چې کله ته د حرف ساکن کې او مخکې ورسره زبر والا حمزه ولګې. دا حرف ساکن کې او مخکې ورسره زبر والا حمزه ولګې نو تا ته به د حرف پوره حقیقت ښکاره شي چې دا تنبیدو حروفو کې دی، که دا په آواز جاری کېدو حروفو کې دی، که دا په آواز بندیدو حروفو کې دی. په دې حرف کې به څه کوو؟ نو په هغه ترتیب سره اولنی هغه حروف دي چې په هغې کې آواز جاری کېږي. حمزه ثا زبر دا جوړ شو. اث دا یې روان شو. حمزه ثا زبر اث دا یې جوړ او روان دواړه شو. دا یې طریقې شوې خو زه به ووایم ډایرکټ صرف په زبر کې. اث اس اخ اغ اذ از ام اض اس اش اح اه دا الف ته حمزه او رستو ته الف داسې نه راځي. نو ما د ولاړ زبر په صورت کې لیکلی دا رستو کوم الف چې دی حمزه من زبر دی ورستو الف ته
دا الف دغه شان ادا شو. او ای دا आवाज جاری کېدو ولا حروف شو 14. پنځو حروفو کې به आवाज تنبیهږي. تاسو جاری کېدل ولیدل داسې به جاری کوئ. پنځو حروفو کې आवाज تنبیهږي دا به داسې تنبوئ. اکثر یا بیا موږ نه تنبو یا چې داسې تنبو چې شت پکې پیدا کو نو نه و پکې شت پیدا کوئ او نه به بالکل نه تنبوئ. آقا آطا اب اج اد دا صحیح تنبول شو. نو مونږ یا نه تنبو یا ویو اق نه تنبو او یا چې تنبو بیا ویو اق نو دغه هم خطا ده ځکه شد आवाज پکې پیدا شو او نه تنبیدل چې دا هم خطا دي. دریو حروفو کې आवाज بنديږي. کاف او تا کې به معمولی سا جاری کیږي. په حمزه کې به سا او आवाज دواړه بندي. اک ات ا ا سا او आवाज دواړه بند. په دې مخ کې دوو کې به आवाज بند شي خو معمولی سا به جاری شي. خو دا معمولی سا چې جاری کیږي دې سره به आवाज نه جاری کوي چې اک کې کاف کې د ها आवाज جاری کوي او تا کې د سا. بعضی خلق وی اک اخو ها आवाज پکې جاری کی او تا کې د ثا आवाज جاری کی ات نو دغه پکې بیا به دا حروف غلط شي. صرف سا به جاری کیږي. اک ات ا دا پنځه حروف چې دی په دې کې نه आवाज په سختۍ سر بنديږي نه په نرمۍ سر جاری کیږي. درمیانه درجه کې بوه. ال ان ا ام ال نه به سختۍ سره بندي نه به نرمۍ سره جاری نه به تنبیهږي. دا یو کم درش حروف شو. دا د مخکې حرف سره اوتړلی شو هم خو د هغې سره سره په دې کې چې کوم आवाज بنديږي تنبیهږي جاری کیږي هغه ورسره موږ حل کړه. مرکباتو د ویلو هغه څلور طریقې دي خو لیکن زه به تاسو ته په دې یوه کرښه کې څلور طریقې وکم خو دې کې به تاسو د دې خیال ساتئ چې دا ساکن حرف ښي طرف ته ګاونډي حرف سره وتړلی شي. د هغې نه وروستو به دا معلوموئ چې دې کې आवाज جاری شو که په دې کې आवाज وتنبېده که په دې کې आवाज بند شو او که نه دا په درمیانه درجه کې پاتې شو. اوله طریقه اسمو سرور شو. اسمو هو سرور شو. اسمه په دې سا کې به आवाज جاری کیږي ځکه چې आवाज جاری کېدو حروفو کې راغلی ده. حمزه خا زبر را زبر سجور شو. اخره جیم زبر سجور شو. اخرجه په دې خا کې आवाज جاری شو ځکه دا आवाज جاری کېدو حروفو کې راغلی ده. درېمه طریقه حمزه قاف زیر ایقا را حمزه زبر را سجور شو. ایقا را په دې قاف کې आवाज او تنبیده ځکه چې دا تنبیدو والا حروفو کې راغلی دی. په دې حمزه کې سا او आवाज دواړه بند شو ځکه چې دا आवाज بندیدو حروفو کې راغلی ده. څلورمه طریقه اکرم اکرم په دې کاف کې आवाज جاری شو دا आवाज بند شو سا پکې جاری شو ځکه چې دا आवाज بندیدو حروفو کې راغلی دی. څلور قسمه حروف لاندې په دې دواړو کرښو کې مې هغه څلور وړه رویستي دي. زه به یې روان وکړم تاسو به اندازه وکړئ. یضربو आवाज جاری شو. اقسمو आवाज وتنبیده. اتلو आवाज بند شو سا جاری شو. نعبدو نعبدو
اواز نه جاری شو او نه بند شو، نه په سختۍ سره بند شو نه په نرمۍ سره جاری شو، درمیانه درجه کې وویل شو. فحسبه آواز جاری شو. وشدود آواز جاری شو، په دې دال کې آواز او تنبیده. فطرت پتا کې آواز بند شو، سا جاری شو. الحمد لام او میم کې آواز نه په سختۍ سره بند شو نه په نرمۍ سره جاری شو، دا ور سره د دې اجرا هم شوه. 14 حروفو کې به آواز جاری کیږي، 15 حروفو کې به آواز تنبیږي، په 3 حروفو کې به آواز بندیږي، په دې کاف تا کې به معمولی سا جاری کیږي. او دا بخید 15 حروف چې دي دې کې به آواز نه په سختۍ سره بندیږي نه په نرمۍ سره جاری کیږي. او کم یو ساکن حرف چې په کم ځای کې راته دی به ښي طرف ته ګاونډي حرف سره تړلی ویلی کیږي.